د 112 علاوه چونکې دا د عوامي نېشنل پارټۍ کارنامه ده زه د قوم سره په خپله باندې دا وعده کوم چې دا په منشور کې دي چې انشاءالله تعالی په هر یونین کونسل کې موږ یو امبولانس ودرو د سرکار طرفه که سرکار طرفه نه زه د قوم سره دا وعده کوم چې انشاءالله تعالی به د خپله جواب کوم د خیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مخکې زه د چګرې پریس کلب ټولو ملګرو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې موږ دعوت راکړو او دلته راغلو زموږ نور کینډیډیټ ملګري هم راغلي چونکې دا خبره د منشور ده نو زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ منشور چې کوم دی هغه د هغې نوم رڼا ده او انشاءالله تعالی په دې علاقه کې او په دې صوبه کې موږ چونکې صوبایي د دې صوبې سیاست کوو نو موږ انشاءالله تعالی رڼا په دې صوبه کې خپروو. په ټولو وخت کې زه د خپل تحصیل خبره کوم زموږ د تحصیل دنځۍ په مسایلو باندې ټولو غټه مسله چې کوم ده هغه دلته بېروزګاري ده. خلکو له روزګار ورکول دي نو زموږ په منشور کې انشاءالله تعالی دا زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ منشور دی چې خلکو له به روزګار ورکوو او د روزګار ذرایع دلته پیدا کول دي. نو الحمدلله په موږ باندې الله پاک ډېر رحم دی چې دلته زموږ سره د روزګار د ذرایع ډېرې زیاتې دي. خو هغې نه چونکې د تېر شوي کوم چې حکومتونه تېر شوي دي نو هغوی ورته سټپ نه دی ورکړی. اوس زموږ خپل دغه دا ده چې دلته زموږ سره د ټوریزم درې سپاټ دي. یو جاکړ بابا دی، یو لړم دی، یو سیاټاپ دی. دا زموږ په منشور کې هم صوبایي منشور کې اچولي دي چې انشاءالله تعالی که د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت راغی دا په ټوریزم کې شاملوي او د ټوریزم شاملولو نه بعد تاسو ته څنګه پته ده چې دا څنګه کالام ته یا باغیان ته تاسو وګورئ سواد ته وګورئ صرف د ټوریزم هلته پیسې راځي دونه خلک راځي هلته دونه پیسې پرېږدي چې دغه د خلکو روزګار جوړ دی. نو زموږ هم انشاءالله تعالی امید دی چې ټول نه غټه ذرایع چې کوم ده دا درې سپاټ چې کوم زموږ دي دا به ډیولپ کوو او دا به ټوریزم کې شاملوو. د دې نه مخکې چې کوم حکومت تېر شوی د هغوی دا وایي چې موږ شامل کړو شامل خو شامله نه کړه. د هغې د روډ مسله ده هلته د اوبو مسلې دي دغه لږ لږ مسلې دي انشاءالله تعالی دا واریږي او جوړېږي د خیر سره. ټول نه بیا په دویم نمبر باندې زموږ د رڼا کوم چې دا منشور ټول نه زیات موږ د اتنانه لیول نه والا د یونیورسټۍ د لیوله پورې د ینګ جنکو هلکانو لپاره هغه د یونیورسټۍ د لیوله پورې تعلیم مفت کول او بیا هر ماشومې ته او ماشوم ته 5000 روپۍ د یونیورسټۍ په لیول باندې هره میاشت وظیفه ورکول دي. تېره دلته چونکې مسایل ډېر زیات دي خلکو غریبي ده نو چې موږ وایو چې د ارقام تعلیم وکړو ایجوکیشن لکه اصل ته میلاو شي. هغې نه بعد په دلته چونکې خاص کر بیا د خپلې چکدرې خبره په دغه کومه چې هر ځای کې لا بیا هم سر لږه ډېره څه ګزاره کوي خاص کر چکدره کې مونږ ته ډېره غټه مسله د یم کل د ګراوند لکه دلته په چکدره کې ګراوند نشته. نو که زمونږ کم زیات خلک چې دي هلکان هغه نورو طرفونو ته روان دي هغې لپاره موږ سوچ کړی دی او دا زموږ په منشور کې هم دي چې موږ به انشاءالله تعالی په هر ویلیج کونسل کې مخکې مې نوم کونسل یادو چونکې موږ باندې چینجز راویسته موږ به انشاءالله تعالی په هر ویلیج کونسل کې د ګراوند بندوبست کوو د هلکانو نه چې دا خلکو دغې نشې تماشې او دغې ته نشي نه راوړي. بیا کوم چې د اسپتال د چکدرې اسپتال دی چکدره ما غټ دغه دا دی انشاءالله تعالی تاسو مخکې لیدلي د ما په خپل ناظمۍ کې چکدرې په اسپتال کې الحمدلله خپل بھرپور کار کړی دی او د چکدرې اسپتال به انشاءالله تعالی دونه غټو او دونه ځای ته به رسوو چې موږ بټخېلې ته او یا پېښور ته ریفر کېږي نه چې زموږ مریض یي او هلته هغه ریفر کوي. په ټول غټه مسله بیا زموږ په علاقه کې نن سبا چې موږ کمایلو کومه راته خلکو په ګوتې کړي دي دلته مسله په هر ځای کې د مقبرې ده او د جنازګاه ده. انشاءالله تعالی که زموږ حکومت راغی د عوامي نېشنل پارټۍ دا زموږ په منشور کې دي چې انشاءالله تعالی هلته به د سرکار له طرفه هم هدیرې ده او هم جنازګاه ده د سرکار په سطح باندې هغه ځای کېږي نه چې د قوم مخبرې دا به د سرکار په سطح. بیا څونه هنرمندان چې دي نو انشاءالله تعالی هغوی له به موږ د روزګار سکیم شروع کوو. اول به سرکار له طرفه یې که د سرکار له طرفه ونه شوه ما مخکې مې ورټرای کړې وه په 2005 کې تاسو ته د پریس باندې ټول ته معلومات دي. موږ خپل یو خود روزګار سکیم د کاري خیر ټرسټ له طرفه انشاءالله تعالی هغه هم لانچ کوو. که دهقان زموږ سره مرسته وکړه او زموږ لاس یې مضبوط کړو انشاءالله تعالی موږ دا وعده کوو چې څونه هنرمندان دي هغوی له به بلکل ټیک ټاک موږ دلته روزګار سکیم شروع کوو روزګار به ورکوو. دلته چې کوم دي زموږ د بازارونو دلته دا حل دی په بازارونو کې یو بازار کې سټریټ لایټ نشته
موږ دا غواړو چې یاره بهر بازار کې سټریټ لایټ شي چې دغه خلک رڼا رڼا شي او دا ګیټ وی ده چې درجو کې تاسو له لیدو چې دا ګیټ وی ده د سرور پنځه ډیسټریکټ ګیټ وی ده نو دې له موږ غواړو چې یاره دا څونه ډیولپمنټ کارونه دي چې دا وشي دلته روډونو مسلې دي د ناړو کوڅو دا وړې وړې مسلې دي ټول نه غټه مسله چې کوم ده بیا دلته دا په علاقه کې د ګیس مسله ده زما سره زموږ چونکې سینیټر الله خان ولاړ دی تاسو معلوماتي او قومي اسمبلۍ ته نسبت ته ولاړ دی موږ غټ دغه دا دی چې انشاءالله تعالی موږ کور ته به انشاءالله تعالی په دې راروان وخت کې موږ ګیس کور ته رسوو د خیر سره بیا د خپل زموږ چې کوم وخت په تحصیل کې اته یو کونسلې دي یو چوکې زموږ نه تللی خلک اووه یو کونسله پاتې دي په دریو کې الحمدلله زموږ خپل ایمبولینس یې هم ولاړ دي د 112 نه علاوه چونکېدان د عوامي نېشنل پارټۍ کارنامه ده زه د قوم سره په خپله باندې دا وعده کوم چې دا په منشور کې دي چې انشاءالله تعالی په هر یونین کونسل کې موږ یو ایمبولینس ودرو د سرکار طرفه که سرکار طرفه نه زه د قوم سره دا وعده کوم چې انشاءالله تعالی به ورته خپله جواب کوم د خیره دلته بیا سمال انډسټري زون یو دغه د روزګار لپاره موږ وایو چې سمال انډسټري زون جوړ شي د خیره سره او څونه کېدای شي چې دا وړې وړې انډسټریانې موږ یو ځای ته راغونډې کړو او دې کې خلک ته روزګار شي تاسو ډېره مننه ډېره مهرباني